السلام علیکم ورګرو. نن به خبره کوو په یوریک اسید باندې. ډېرو خلکو ته د یوریک اسید مسلې وي، خو موږ یوریک اسید ډول پیژنو نه. راځو نن به په دې ویډیو کې خبره کوو په یوریک اسید باندې. ویډیو پوره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات ورته وشي او ډېره فایده ورته وشي، او په اخر کې ورته علاج هم وښیم چې د یوریک اسید علاج په هومیوپیتیک کې څنګه دی او څومره کامیاب دی. شروع کوو ویډیو. ټول نه مخکې یوریک اسید زموږ په وینه کې د پیورین هغه مقدار چې کله پیورین یو جز دی، یو ایلیمنټ دی زموږ په خوراک کې وي، چې د هغې په بریک ډاون باندې زموږ په وجود کې د یوریک اسید مقدار بڑھاویږي. پیورین چې کوم دی دا زموږ په وجود کې د ویسٹ پروډکټ اف فوډ دی، یا مطلب زموږ د خوراک چې کوم ویسٹ پروډکټ دی یا اضافي مواد دي د هغې د وجې نه کېږي، چې دا په مختلف قسمه خوراکونو کې زموږ په وینه کې شاملېږي. د مختلف قسمه خوراکونو نه عموما یوریک اسید چې کوم دی نو دا زموږ په وینه کې چې کوم دی نو شاملېږي، چې کله زموږ وینه د ګردو د فلټریشن د عمل نه تېرېږي، یعنې ګردې فلټر کوي، نو یوریک اسید په هغې کې کافي مقدار کې زموږ د وجود نه خارج، او یا زموږ ګردې چې کوم دی نو د یوریک اسید چې کوم مقدار دی هغه ډیزالف کوي چې یورین ته کنورټ کېږي، یا د یورین په شکل کې یا د تشمیچازو په شکل کې زموږ د وجود نه خارجېدی شي. یو چې کله های لیول یوریک اسید زموږ په وینه کې شاملېږي، یا زموږ په وینه کې وي های لیول یوریک اسید، نو هغه موږ ته مختلف قسمه د صحت ته مختلف قسمه بیمارو سره مخ کوي، چې پای کې یو ګاوټ یا کډنی سټون چې ورته ویلی شي، یا د ګردې کاڼه چې ورته ویلی شي کېدای شي. ګاوټ هغه بیماري ده چې کله زموږ د خپې غټه ګوته متاثره کېږي، سوی کوي، پړسېږي، سوروالی کوي، درد ډېر زیات کوي. د های یوریک اسید لیول وجې له راځي، د ټولو نه پیله وجې زموږ سره خوراکونه راځي، چې کوم خوراک دی د کوم خوراکونو سره زموږ یوریک اسید لیول های. هغه خوراکونه چې په کوم کې د پیورین مقدار زیات وي، څنګه چې ما مخکې خبره وکړه د پیورین مقدار په کوم خوراکونو کې زیات وي، نو د هغې د وجې نه به زموږ په وینه کې د یوریک اسید مقدار بړاوي. پیورین په څه کې دی زموږ سره؟ پیورین زموږ سره په ریډ میټ کې، یعنې په سرې غوښه کې ډېر زیات مقدار سره، په وافر مقدار کې په ریډ میټ کې یا په سره غوښه کې میلاویږي موږ ته. یا ارګن میټ چې کوم دی د هغې نه هم دی، د سی فوډز د وجې نه هم موږ ته کېدی شي، یا مختلف قسم الکوهل یا بیوریج وغیره د استعمالو د وجې نه هم موږ ته کېدی شي. خصوصي توګه بیر چې ورته ویلی کېږي، د هغې په استعمال سره چې کوم خلک د بیر استعمال ډېر زیات کوي، نو هغې ته هم د یوریک اسید مقدار بړاویدی شي. جینیټیکلی یا جنسي جینیټیکلی چې کوم دی نو هم ډېرو خلکو ته کېږي چې ډسپوزیټډ وي، مطلب های لیول اف یوریک اسید ته یا یوریک اسید ته پریډسپوزډ وي هغه خلک، هغې ته هم د یوریک اسید مقدار بړاویدی شي. مختلف قسمه میډیکل کنډیشن چې پای کې زموږ سره د ګردو یا د ګردو خرابېدل یا کډني ډیزیز چې کوم دی د ګردو د مختلف بیمارو د وجې نه هم زموږ یوریک اسید مقدار بړاویدی شي، او یا زموږ سره میټابولیک سنډروم چې کوم دی یا د هغې د وجې نه هم موږ ته د یوریک اسید مقدار زموږ په وینه کې سیوا کېدی شي. ساریاسیس د سرمنه چې کومه بیماري ده په هغې کې، یا سکین کینسر د هغې یا مختلف قسمه کینسر د هغې د وجې نه هم سیوا کېدی شي. په څلورم نمبر زموږ سره میډیکیشن، مختلف قسمه ایلوپیتھک ډرګز د هغې په وجې باندې هم زموږ په وینه کې د یوریک اسید مقدار بړاویدی شي، چې پای کې ډایورټکس مطلب هغه دوايانې چې کوم د تشو میچازو مقدار سیوا کوي یا تشو میچازې به راولي، خصوصي توګه د بلډ پریشر لپاره استعمالیدی شي. هغه دوايانې اسپرین یا وینې نرمولو ول دوايانې دا هم سیوا کولی شي زموږ سره. یا د دې نه علاوه ایمیون سپرسیو ډرګز چې کوم دي، یا سپیشلی سټیراید چې ورته ویلی شي، د هغې د وجې نه هم زموږ په باډي کې د یوریک اسید مقدار بړاویدی شي. ډیهایډریشن د اوبو کمی چې کله په وجود کې راشي، د ډیهایډریشن په وجې باندې هم زموږ په وجود کې د یوریک اسید مقدار بړاویدی شي. مختلف قسمه هیلث کنډیشن چې موږ ته کوي، په هغې کې څنګه چې مخکې ما خبره وکړه ګاوټ شو یا کډني سټون شو، چې دا موږ ته جوړولی شي چې کله زموږ په باډي کې د یوریک اسید مقدار بړاوي یا زیات وي، نو د هغې د وجې نه دغه زموږ په باډي کې چې کوم دی نو مطلب د ګاوټ او یا ورسره د کډني سټون سبب جوړیږي. کډني ډیزیز یا د ګردو مختلف بیمارۍ د هغې د وجې نه هم موږ ته د په وجود کې د یوریک اسید مقدار بړاویدی شي، یا د ګردو مختلف قسمه بیمارۍ هم د یوریک اسید د وجې نه موږ ته جوړېدی شي. راځو ټریټمنټ طرف ته. ټریټمنټ یې ډېر اسان بهترین علاج دی په هومیوپیتیک کې. د ټول نه مخکې زموږ سره ارټیکا چې کوم دی، ارټیکا په 30 کې 15 قطرې روزانه تاسو استعمالولی شي. کالچیکم 200 15 قطرې دغه هم په 2 ورځ روزانه استعمالولی شي. د دې سره سره کوشش به وکړئ چې کوم خپل ډایټ یا خپل لایف سټایل دی په هغې به فوکس وکړئ، خپل ډایټ په مینټین کړي، چې کوم رچ پیورین دي هغه خوراکونه به نه استعمالوئ، څنګه چې مخکې ما ذکر کړی په ویډیو کې، لکه سره غوښه شوه یا ارګن میټ شو، یا دغه شان زموږ سره سی فوډ شو، یا دغه شان بیر استعمالول، یا الکوهل چې کوم دی، دغه خپل لایف سټایل چینج کول، لږ واک ایکسرسایز ورسره شروع کول، او های اماونټ اف واټر انټیک چې کوم دی دا شروع کړئ، د اوبو زیات استعمال. د دې سره به انشاءالله ستاسو ډېر زیاته فایده وشي. که چېرې ویډیو مو خوښه شوي فیورټ کړئ، شیر یې کړئ ملګرو سره یا مخکې هغې مریضانو سره چې چاته دا مسله وي، او ورسره خپل رایې هم موږ ته په کمنټ سیکشن کې تاسو راکولی شي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.